حلیت الاولیاء کی امام ابو نعیم دا روایت نقل کړی دی. کعب عبداللہ ابن عباس ته وایي اذا رأیت السیوف قد عریت، کله چې ته تورې وینې چې کولاو کلی شي، بربنډې کلی شي، والدماء قد حریقت او وینې توی کلی شي، فاعلم ان امر الله قد ضيع في الارض، پدې پوه شه چې د الله حکم ضایع کلی شو په ځمکه کې. نو فانتقم الله من بعضهم لبعض، الله انتقام اخلي د بعضو د بعضو لپاره. واذا رأيت قطر السماء قد منع، او کله چې تر باران څاڅکي وینې چې منع کلی شو، فاعلم ان الزکات قد منعت، پدې پوه شه چې زکات خلکو پرېښی دی، نه دی ورکړی. فمنع الله ما عنده، الله هم هغه څه منع کړه چې کوم د الله سره ورسره دي. واذا رأيت الوباء قد فشا، او کله چې وبایي مرض بیا مونی، عام مرض چې کوم را روان دی، وبایي مرضونه، کرونا دا، بل دی بل دی، دا هم شی دی. فاعلم ان الزنا قد فشا، پدې پوه شه چې زنا هم شوې ده، ځکه وبایي مرض عام شوی دی. وبایي مرض به نه عام کېږي چې د زناګانو دای بازارونه پارسه کې ګرم. قسما بالله داسې ورځ دی چې زنا پکې نه کېږي، داسې کلی نشته چې زنا پکې نه کېږي. دې قوم څه ته لوړلې ده؟ دې قوم د الله صاحب ته لوړله، د الله صاحب ته به ځان ټینګ کوي، د الله صاحب ته ځان به ټینګ کوي چې کوم قسم عذاب په تاسو باندې راولي. بیا غیرت خو ختم شوی دی، اسلام خو ختم شوی دی چې د مسلمانانو په وطن کې د دیندار په علاقو کې پردو کورونو ته ښځې په هغې پسې خلک راځي، ټوډیانو ته ودرئ، برای راست هغې ته ورنوځي، ګنټه دوه ګنټې هلته تېروي، هېڅوک په ایکشن نه اخلي، هېچا کې غیرت نه راځي. باران به په تا باندې څه وشي او دارنګې وباګانې به څه دفع شي. زما ورونو د الله صاحب به نه چېرې چې وګورئ دا ترې ګوره الله رب العالمین کلم غصه شي بیا د خلکو نه انتقام اخلي. الله رب العالمین فرمایي فلما آسفونا انتقمنا منهم، الله وایي کله چې دې خلکو موږ غصه کړو، موږ دې انتقام واخسته، موږ نمونې د عبرت وګرځولې، مثالونه مو ګرځول د وروستنو خلکو لپاره چې کله قوم داسې کار شروع کړي الله غصه کېږي. بیا نو زما ورونو موږ به د کمې خبرې بیان کوو خلکو ته، د کمې خبرې بیان به کوو خلکو ته. دا نوجوانان د اصلاح په کوم طریقه باندې کېږي، دا نوجوانان به کله ځای له راځي، دی خو بل کار نشته دی، ای خو دغه ګیمونو ته مخه شوې ده، یا فحاشۍ او ریانۍ ته مخه شوې ده، ټوله شپه ورځ لګیا یې د پردو تورسرو سره رابطې، د پردو تورسرو سره خبرې اترې کول، یا هغه ګیمونه کول چې په هغې کې د الله د شاعرو د هغې هتک د هغې بېعزتي کېدلی شي، یا به چېرته ګنده فلمونه ګوري، بربنډ فلمونه به ګوري. او بله خبره پوه شوه، شرم موږ له پکار دی، شرم د پاکستان خلکو له شرم پکار دی. تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ، په نیټ باندې سرچ کړئ، په ټوله دنیا کې په ټاپ 10 کې کوم ملک بربنډ فلمونه ډېر ګوري؟ پاکستان په اول نمبر باندې دی. سرچ کې ورشه په ګوګل کې سرچ کې، که زه دروغ یم راشي اوس درته وښیم دلته اول نمبر پاکستان دی چې په ټوله دنیا کې بربنډ فلمونه د دې خلکو ګوري. شرم پکار دی موږ لره، موږ لا ځان ته مسلمانان ویو، د اسلام نوم اخلو. موږ څومره چې مدارس سیوا دي، څومره چې بیانات په پاکستان کې ډېر کېږي، څومره دیندار طبقه ډېره زیاته ده دلته، اخو نه په ټاپ 10 کې په ټولو کې اول نمبر پاکستان په بربنډ فلمونو کې مخکې دی چې د دې نوجوانان بربنډ فلمونه ګوري. ما پرون دا وکتل، زه حیران شوم، عقل زما کار پرېښودو چې موږ پاکستان د اسلام قلعه ګڼو، پاکستان د اسلام مرکز بند ګڼو، او د دې خلک دومره مخکې لاړ. ګوره روسي پرېښی دی، امریکا روس ته پرېښې ده، برطانیه روس ته پرېښې ده، حتی چې انډیا چې د هغې آمدن د هغې معیشت هم د دې ټم چورۍ نه دی، دا کاری نه دی، ګلو کاری نه دی، د بربنډ توپ نه دی، لیکن انډیا په 4 یا په 5 نمبر باندې ده. ګورئ انډیا په 4 یا په 5 نمبر باندې ده، پاکستان په اول نمبر باندې. دا څوک ګوري؟ هندوان دلته نه اوسېږي، سیکان دلته نه اوسېږي، اکثریت د دیو نه دی،
टिक तलक पे उसी की चरता लेकिन आंखों पर उड़ो की चिरमाल की हैसियत ते दकोन हैसियत ते दागी दलतदा मुसलमाना चिसा तो मुसलमानान दीवी पूरी टोली दुनिया ते पर शर्मुर बाने व शर्मौलू टोली दुनिया की मंगा बीज़त शू چې د پاکستان خلک او په بربند فلمونو کې پټاپټینو کې په اول نمبر باندې او بیا موږ یو یاره چې باران ونش یاره چې واه بارانه فلان راغی چې دا وبان راځي ته چې د الله خوښې که نه په تا باندې به خامخا باران کوي خو ته د الله خوښ دی الله خفه کړی منګه ځکه رانه باران منع کړی دی ځکه راباندې وباګانې م راولي که چرته موږ د الله وی او الله زموږ وی او الله موږ د الله خوښ وی موږ د الله خوښ وی او د الله زموږ سمینه وی دوست له عذاب نه ورکوي دوست له تکلیف نه ورکوي خو الله زموږ نه خفه شوی دی موږ د هغه سره دشمني شروع کړې ده بغاوت هم شروع کړی دی شپه ورځ د هغه مخالفت ته موږ بړې والي دي کم کار چې الله منع کوي موږ قصدن آمدنې کوو کم کار چې راته الله وایي وکوئ قصدن آمدنې نه کوو روز په روز بیا نوي عذابونه هم دغه شان ته راځي روز په روز به دغه شان نوي فتنې هم راځي فسادونه به عام کېږي زما ورونو لږ راویښ شئ ای نوجوانانو دا په کوم طرف تاسو روانې وئ دا کم حده پورې به تاسو ګورئ څو پورې به ګورئ عمر هم څومره پاتې دی انتها پر دې نه راځي د دې انتها به نه راځي الله رب العالمین نه سوال چې الله زموږ اصلاح وکړي الله په موږ باندې د حیا او د عزت پردې راواړوي الله خپل رحمت موږ ته راکولاو کړي او د یو متعلق خبره مانه پاتې شو ان شاء الله بل درس کې به وکړو بل خطبه کې به ان شاء الله وکړو چې د بیمار تپوس کې ثواب اخ ډیر زیات دی نو چې د بیمار خدمت څوک کوي دای به څومره ثوابي پای باب کې زموږ ډاکټرانو ورونو ته خصوصي پیغام به ان شاء الله آئندہ جمعه کې ورکو اقول قولی هذا दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया।